اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو لاول خو موږ تاسو د میډیا ډېر زیات مشکور یو. پرون بلوس چې کومه د واقع په بریکوټ کې شي وه د ماشوم سره د یو چایلډ ابیوزینګ د کیس ته مسله وه. نو چونکې ماشوم زموږ د تحصیلي بریکوټ و، د بریکوټ اصل ماشوم د دې ځای و. زموږ چې کوم رودات مونږ بیانو د هغې دپاره چې هر کیدای شي په دې کې په قانوني دغو پیج کې زموږ څه غلطیانې یا څه مسټیکس پاتې شوي چې هغه په دې پریس کانفرنس کې مونږ کلیر کړو چې آیا مطلب که دې کې قانوني څه دغو پیج وي چې هغه په هغې باندې مونږ نه یو پوه. قانون زموږ مطلب دغه نه دی. د بازار ټریډ یونین ته چې کله دا مسله راله نو زموږ دپاره دا زموږ د بازار لیبر دی او په بازار کې د ویلډینګ کار کوي. زمونږ دپاره مطلب د بازار هر دکاندار چې څنګه معزز دی، محترم دی، عزتمند دی، داسې دا ماشوم زمونږ دپاره هم عزتمند دی، محترم دی. بل زمونږ د علاقې بچی دی، زمونږ کشر دی. نو پکار دا ده چې یاره سیول سوسایټیز پرون زمونږ سره په دې کې ډېر ښه پارټیسپیشن وکړو. بیا د بریکوټ ټریډ یونین هم په دې کې خپل اکټیو رول ادا کړو. مونږ چونکې پرون چې کوم لاړو نو خبره زموږ چې کله ډي اس پي صاحب دفتر ته مونږ لاړو او ډي اس پي صاحب ته مونږ دا خبره وکړه نو هغې کې ایس ایچ او ته نغلیږې هغوی له مونږ دا نمبر ورکړو چې هغه نمبر و 0343 95 85 297 چې هغه دو ټریس کو نو هغه د رفیع الله کباړي په نوم باندې هغه نمبر ایکسپلور شو. مونږ یو درې خبرې په دې کې ځکه اډ کوو چې یاره دا زموږ په دې ذهنونو کې لږ یو کنفیوژن دی. لاولنۍ د ټولو نه غټه خبره خو دا ده چې یاره دا کم کس نمبر چې مونږ ورکو نو پکار آیا رفیع الله کباړي څوک دی دا تر اوسه پورې به څوک ټریس کوي؟ بریکوټ پولیس پې ټریس کوي که نه بونیر پولیس پې ټریس کوي؟ کوېسچن نمبر 1. دویمه خبره د دې سره زموږ دا ده چې آیا د دې ځای نه یو سړی چوت کړی شو؟ د بریکوټ نه یو سړی رالو پولیس په وردی کې سره د 2-3 کسانو د دې ځای نه کس چوت کو او چوکۍ دغه کړاکړ ته هلته یوړو. بونیر مطلب هغه بونیر کړاکړ چوکۍ چې کومه ده د بونیر طرف چوکۍ چې کومه ده هغه هلته دوی یوړو. نو آیا ما زه په دې خبره پوه نه یم چې لکه د بریکوټ نه سبا یو ګاډی وتښتي او ښکته په درګۍ کې برآمد شي نو زه به چې کوم ځای کې چې ګاډی برآمد کېږي هلته به اف آی آر کوم که نه اف آی آر ما له دلته هم پکارو چې زما د دې چوکۍ نه یو ځای تښتېدلی دا خو دا کس د دې ځای نه چوت شوی دا زموږ په دې ذهن کې یو 2-3 سوالونه دي چې هغې متعلق موږ دا راځي. اتفاقا موږ د ډي اس پي صاحب دفتر ته چې لاړو ډي اس پي صاحب وایي چې یاره موږ به جای وقوع ګورو او صاحب خان دا وایي چې یاره دا کس به موږ دا شکل د ماشوم نه پیژني ولې چې انسپکټر دی سب انسپکټر دی هر څوک چې دی خو دی به موږ د دغه ځای نه ډایرکټ راچوته وراولو به یې. موږ ورسره څه کسان د بازار د ټریډ یونین د سیول سوسایټي مشران د علاقې مشران ورسره لاړل هلته چې یاره موږ به دا کس دلته آیډنټیفای کړو راوړو به یې. خو یکدم هغو دا خبره وکړه چې نه دا واقعه زموږ نه او دا د بونیر ده. نو اوس د ټولو نه حیرانتیا خبره خو دا ده چې لکه دلته د بونیر چوکۍ ده دا د سوات چوکۍ ده دا خو یو غټ کنفیوژن زه حکومت ته ځکه ږدم چې خدای مکه سبا سړی یو قتل وکړي یا معمولي مسله شي خو د دې ځای نه ګا مړه وه دا د بونیر چوکۍ شو او دا د بریکوټ چوکۍ شو. حالانکې اصولا دا ده چې د کوم اسماني موړ نه په ښکته چې د اسماني موړه پورې دا سوات ټریټري ده پکار چې یاره د بونیر د چیک پوسټه دا چوکۍ چې د ښکته یوړی شي په دې کې فرق کول پکار دی. دا خو د کریمینل خلکو لپاره ډېره اسانه خبره ده چې هغه به د دې ځای نه ګا مړی دلته په قتل کې او زه به هم چې نه اوس خو لاړ شي په بونیر کې اف آی آر وکړه یا د دغه سړی به لاړ شي چې په بریکوټ کې اف آی آر وکړه دا یو کنفیوژن جوړ دی دا معما جوړه ده. لکه حکومت ته مونږ په دې کې سپیشلي پولیس ډپارټ ته دا خواست کوو چې یاره کم از کم په دې چوکۍ باندې لږ دا ډپریسیشن وکړي چې دا په فاصله باندې کړی شي. دا کومه پرونه ستونزې مسله چې تکلیف چې مونږ ته د سهار نه ماسخوتنه پورې میلاو شو دا اصل وجه هم د دغې وه چې دا مونږ ته د ډفرنسیټ کولو مسله وه چې یاره دا د سوات چوکۍ ده که دا د بونیر ده. خو چې کله مونږ هلته لاړو انور صاحب مونږ د هغه زموږ سره لاړو سپیشلی مونږ د نصیر باچا ډېر زیات مشکور وو ډي اس پي صاحب چې یاره الله ګواه دی چې هغه یو ډېر ښه سړی چې هغه بلا تفرق په هغې کې یو ډېر خپل اکټیو رول ادا کو او هغه په دې باندې باور وکړو په دې نه چې یاره هغه د خپله ځانې د سوات سره تعلق ساتي خو په دې باندې چې یاره آیا دا خبره چونکې د پولیس د ذاته پورې راغلې وه نو چونکې هغه د پولیس ډپارټ سره تعلق ساتو نو لازمي خبره ده خپل د کور بچ کولو لپاره هغه زموږ سره په دې کې भरपूर تعاون وکړو چې یاره پولیس ته سبا څوک به دې ردي نه وي حقیقت ته چې هغه موږ اپریشیټ کوو. بیا د هغې سره ډاکټر امجد صاحب حقیقت ته چې هغه پرسنلي زموږ سره په هغې کې رابطه هم وکړه ما سره د هغه ریکارډینګز هم پراته دي
مونږ دا غم ډېر مشکور یو چې را زموږ ایم پی ایس په هغه کې ډېر اکټیو رول ادا کو او ډي پی او ما بونیر ته ډي پی او سوات ته ایون ډي آی جی هغه انټیک کړل هغه په هغه کې دا کړه. بیا د دې سره سیول سوسایټي چې کوم دي د سوشل دغه چې دی د هیومن رائټس والا هغه په کې اکټیو رول ادا کو. خو مین خبر اصل دا موږ د ټولو زیاته مشکور چې هر سړی ایون پلس والا زما سراوند کې مرګرو والا سوشل ورکرز اړیر خپ اکټیو رول پاره کې ادا کو. خو مونږ دا خبره نن ځکه اوپن کوو چې یار کېدی شي چې بیا هم د دې سړي د بچکولو دپاره دا اوپیج شروع او داسې نه چې یاره دې ماشوم ته د انصاف میلاوېدو په ځای چې دی نه د هغه تکلیف الټه میلاو نه شي. ولې چې د دې به دوه امپیکټ په اخره کې راځي که ایون دا ماشوم بې غیرته یا خراب وي نو ده به ځان په میډیا نه پبلش کوو. خو چونکې ده ځان په میډیا باندې پبلش کړو چې یاره د ده سره ظلم شوی نشي نو د یو معمولی خبرې د وجې که موږ په قانون یا د قانون ادارو دې ټایپ خلکو له سزا ورنه کړه نو بیا به دا خلک په دې سیستم کې دونه انبورډ شي چې هر سړی به سبا داسې د ایډ کولو کوشش کوي او په دې باندې به زموږ د راروان د فیوچر د پولیس چې دغه نور هم بېعزتي کېږي. مونږ کله چې د ډي سي پي صاحب ځای ته لاړو نو حالانکې په هغې کې مختلف کانسپرنسي تیوریز چلېدل چې هغې کې دا خبرې کېدې چې یاره دا د دوو کسانو یو خانزاده او یو شوکت نومې پولیس دی چې د دوی په منځ کې اختلاف دی او دا کېدای شي د هغې رودا دی او په هغې کې چا دا کار کړی. زموږ یو ملګري ورته عرض وکړو چې یاره چې خفه کېږم مسله د دوو پولیسو ده په چوکۍ باندې یا د پوسټینګ یا د پوزیشن ده او بېعزتي زما د بریکوټ ته سړي کېږي. نو دا خبره خو په هغه ټایم چې دی نو هغه غلطه نه. نو موږ په هغه خبره هغوی ته ووایو چې یاره ستاسو په دې خبره کې زموږ څه اتفاق نشته. ایس ایچ او صاحب پکې هم دا ووایي چې یاره مونږ د کس ته وینا کړې وه چې یاره دوی ته په ټلیفون تپوس وکړه خو چونګې د راویستل د دې پولیس کار نه و. آیا دا ایس آی چې د هغه ځای نه راتلو په کار دا نه وه چې دا د کنسرن ډي ایس پي صاحب سوات د بریکوټ غالیګې تاڼه یا چوکۍ په اعتماد کې اخیسته چې زه درځم یو کس ته زما سره شاید دا کس راچوتول دا په دا کس چې دی د هر څوک چې دی مونږ پرسنلی د ایس آی خانزاده صاحب چې دو خانزاده ورته وي هغه داسې په پروټوکولز کې را روانو چې ماته اډوسه شوي نه دي. نو آیا زمونږ په ذهنونو کې دا سوال پرېوځي چې آیا د کریمینل سړي دپاره دونه پروټوکولز ایون که هغه په وردی کې هم دی خو مجرم خو دی که نه د مجرم چې کومه سزا ده هغه ته خو هغه نیول خو پکار دی که نه. څنګه چې په کلي کې د پرنسپل د استاذ او د عام سویلین سړي ته چې معمولي خبره شي دوی ورته هتکړۍ لاس ته اچولي او خان صاحب په پروټوکول کې تاڼې ته راځي او ښه په تسلی ناسي او د هغه د خامو خیال شته هم نه چې یاره دلته څه کېږي. زمونږ سره حقیقت ته چې ډي آر سي په هغې کې د خپل حرامیتوب هلته چې د هغوی کومه ډي آر سي ده زه نن په دې فورم باندې دا د ډي آر سي مي آر سي چې حکومت جوړې کړي موږ پرون ولیدل حکومت له پکار یا ډي آر سي نومې شی خو د سړو ختم کې ولې دا ګڼکپي شروع دروا هر سړی په دې کې خپل کاروبار چمکوي. هغه خلک هم راغلی د دغه سړي د پروټیکشن دپاره دا ټاوټس ناسو په اخره کې زمونږ سره خبره دونه لاړه چې مونږ ولم دمکې ورکړه چې ورته که تاسو نه کوئ مونږ به بیا د دې خلاف چې دی غونډ سوات شوتو دا به یو سوشل ایشو د دې نه مونږ جوړو. ولې چې مونږ ته انصاف نه میلاویږي مونږ دلته راغلي مونږ ستاسو میلمانه یو تاسو راځئ د یو معمولي سړي دپاره چې د ماشوم بېعزتي کړي تاسو د هغه انسلټ کولو په ځای چې دی بجای زمونږ سپورټ کولو په ځای چې دی تاسو خلک د هغې سپورټ کوئ. نو د هغې نه ښه پولیس بیا په هغې باندې مونږ سره ډېر تعاون وکړو. دا مونږ دې لپاره بیانوو چې یاره کېدای شي د دې سړي د بچاو دپاره اوس هم هلې ځلې به شروع وي په هره طریقې چې د دې سړي د بچاو دپاره به شروع وي دا خلک. مونږ دا رودات میډیا باندې یا پریس کانفرنس د دې دپاره کوو چې که په دې کې زموږ نه څه غلطي کوتاهانې شوي هغه غلطیانې کوتاهانې به زموږ نه وي. ولې چې مونږ که خپل کنسرن ډي ایس پي صاحب له تلي انور خان زموږ سره تللی دی ماشاءالله هغه ایون چې زموږ سره هلته د نصیر باچا ډي ایس پي صاحب ایون افس ته هم لاړو او هغوی ته وایي چې یاره دا مسله ستاسو د تاڼې ده تاسو په دې طریقې ټیکل کوئ. اوس که سبا په دې کې دا مسله راځي چې یاره تاسو دا کس د بریکوټ نه راچوت شوی ده تاسو اف آی آر هلته ولې نه درج کوو او تاسو بونیر ته ولې رایې یا په بونیر کې وکوو هلته ولې نه کوو نو د هغې وجه دا ده چې مونږ په دې قانوني دا اوپیچ نه وبوه. دا خبره مونږ ځکه کوو که په دې کې څه کمی کوتاهي زموږ نه راغلی دا مونږ بار بار پبلش کوو. که هغه د بریکوټ یا د سوات په ټریټري کې د پولیسو څه اکټیویټي هغه په دې کې میسنګ راځي پکار ده چې د سوات پولیس هغه اکټیویټي چې دی هغه منشن کړي او په هغې باندې اف آی آر درج کړي او هغه نوټیفای کړي. که ایون د پولیس ته د بونیر د پولیس د طرفه په دې کې نو څه دغه پاتې د کاروایي پاتې نو هغو له پکار ده چې په هغې باندې دا وکړي. خو زمونږ دا سوال راځي چې دا خو خارې نه پرسان د هر سړی به د پنجاب نه راځي او د دغه نه به راځي او د بریکوټ نه به سړی چوتېږي هلته به ځي. پکار ده چې دې پولیس رولز کې لږ وټې چینجز پکار دي چې کم ځای نیرسټ ټاڼه پکار دي چې په نیرسټ ټاڼه کې چې دی د هغه کریمنل سړي متعلق چې د هغه ډېټا جمع کول غواړي د پولیس کار خلکو له تعاون ورکول دی
مونږ ګیلمن په دې نن دا مونږ چې دا نن د زور لګولای د دې سړي نه را پرې خودو د پاره د دې د پاره مو کړه چې پولیس د خلکو کوري چې کله د سړي ظلم په هغه سره کېږي غمنډ وي تاڼې ته چېرې زما به بچاو شي او په تاڼه کې دغه کمیس پرتو ګوزي او دغه به عزتي کېږي نو د دې پولیسو نه خو بیا د رینده خره کم از کم کنو سره خو به ډس کوي کنه کمیس به عزتي خو بوله نه کوي مونږ لا د مونږ چې د زور په دی وجه لګولای د ټریډ یونین د سوشل زموږ چې سوسایټي دا سوشل ورکر چې کوم سونه دي هیومانیټریان د چې کوم سوسایټیز دي په دې کې ځکه زور لګای چې یاره دې سړی ته خامخا د دې جرم سزا خامخا ملو شي کدی سړی ته د دې جرم سزا ملو نه شو د سبا دغه شانتي بیا راووتو سبا په دغه شانتي بیا د یو بچي ژوند تبا کیږي دغه شانتي به یو پلار سبا بیا په فوټپاتونو په در کوڅو کې ګرځي د پریادونه بکی او دغه شانتي دا ماشوم به ثابت شپه د په شانتي بیا د شپې جاړي چې کوم با عزت ای سپیشلی دا پریس کانفرنس د دې د پاره کړو شهره د ماشوم ته په انصاف کې چې کومه کوتاهي یا زمونږ نه لیپس راځي هغه پوره کړی شي اوس که هغه د بریکوټ پولیس پکار چې هغه په دې کې اکشن والی چې دا کس تدې نه چوچې بیجا پرې کې اعلان کې د کډنیپینګ دغه پکار دی په حبس بیجا کې الته د ساتلو پکار دی چې کم از کم دا ماشوم تاسو په هغه ټریټری کې وساتو خو فوکس موږ له پدې باندې پکار دی ډي آی جی صاحب ته موږ ریکوست کوو چې دا چیک پوسټ کمبونیر دا چې دی په دې کې د لږ سپریشن وشي ولې چې دا نن ماته پته ولګي چې په دې معمولی حساب سره بزبونر ته اف آر لازم او هغه بس سواد ته اف آر لرازي نو کدي څه قسمه کریمینل اکټیویټي خلکو ته کریمینل خلکو ته دا پته ولګي نو په دې علاقې کې به دا کرایم لګ نور سیوا پدې شي چې دلته د تاڼو دغه چې دلته سپریشن نشته نو پسپانی مو لخته وي چې ولې دا سواد ټریټری دا دوه وسم د سواد په ټریټری کې ناشتي حالانکه اصولا خدا دي چې دا چیک پوسټ د سواد په ټریټری کې دی نو بیا څنګه زما د سواد پولیس ما چې د بونیر ته شفت کې چې نه دا کمره صرف داغه ده خو علاقه خو د سواد ده نو دا خو څه خبره نشو چې کمره صرف داغه ده په کمره کې داغه د علاقې څخه چوناسته زوب ال تک یو کریمنل خبر لازم دا واقع خو زمون د سواد اصولا زما کا ګراوند